د پیښور لیډ ریډینګ هسپتال نرسانو نن د هسپتال انتظامی د بدې رویې په ضد احتجاجي مظاهره کړې ده او وایي چې دوی د خپلو غوښتنو لپاره احتجاجي مظاهره کړې وه او د هغې په ترڅ کې د دوی 40 نرسانې نارینه او زنانه ترمینیټ کړي دي. خو د هسپتال انتظامی وایي چې دوی به په احتجاج بخښنه غواړي نو خله به یې بخاله و. د دغې نرسانو یو نماینده شیري وایي که دوی بخالې نه شوې نو دوی به سبا نه د هر رقم ډیوټیانو نه بایکاټ کوي. خو د دوی غوښتنې څه دي نو دوی وایي چې زمونږ د 3 تاریخ باندې مونږ د هسپتال اډمنسټریشن مخې ته پوره من یو احتجاج کړو. هغه کې زمونږ 4 پوینټ ایجنډا و. فرست دا و چې زمونږ د هوسټل چې کوم دی چې کوم ځکه مونږ پاتې کیږو الته د سټافان نه د روم رینټ په نوم انلیګل د ډیډکشن شو تقریبا 15 نه 20000 پورې یو جنې نه. د سیکنډ زمونږ دا و چې کم صحت کارت شیر سي هغه کې پکې کې ټول هسپتال کې امپلای ته ملاويږي صرف علاج کې نه ملاويږي. دریم زمونږ دا و چې کم کریټیکل ایریا دا هغه کې کریټیکل الاونس ملاويږي په ټول دنیا کې. دا एकदम هغه سټاپ کړو. هغه نه علاوه فور دغه چې کوم لک معمولی شیزونه باندې زمونږ انتظامیه چې کوم دی علاج کې هغه به زمونږ نرسز ټارچر کولو. هغه به مونږ راغلو کې نه سو سره هغه خپل غلطي ومنل چې دا چې کوم کټینګ ډیډکشن مونږ کړی دی تاسو نه دا زمونږ فاینانس ډایریکټر نه په غلطي کې شوی دا. نو هغه ته زمونږ انتظامیه تیار نه و. شپه مونږ درنه ختم کولاړو. هاسټل ته چې مونږ رسیدو 12 بجې زمونږ باندې زمونږ ته په واتس اپ نمبر پرسنل نمبر باندې ټرمینیشن لیټر ایشو شو. اقدام سره سبا نه زموږ ټول سرویسز نه بایکاټ د سوای آی سی یو او ایمرجنسي نه علاوه. دغه نرسانو د انتظامی او د صحت د محکمې په ضد سخت نارې وکړې. خو بل خو د هسپتال انتظامی وایي چې دوی سخت نارهبازي کړې وه او په هغې به بخښنه غواړي. عالب خان شیرپو دلبر نیوز پیښور.